أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. رب العالمین پدې آیت کریمه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا یو امر کوي، یو حکم وته کوي، او غدا دې چې ذکر دې خلقو ته نصیحت وکا. دا چې ستا کوم امت دې ته نصیحت وکا، دی تما یاد کا تذکیر دا اعلی الله دا خدای قدرتونه وته یاد کا، دوی ته جنتونه یاد کا، دوی د دوزخ نه ويروا، د قبر عذاب وته ذکر کا. ځن کدن کې رستو کم تکالیف را روان دي، غ تکالیف وته بیان کا، ترغیب و ترهیب. دا سے خبر او کا انابت الله چې دی الله تراجی شي، حقیقت چې سدي او ته بیان کا. نو فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت بیا مسلمان ته فائدہ رسي. اذا چا پزړه کې په الله ایمانی، نو چې هغه ته د الله بیان وکي، د الله قدرتونه وته ذکر کې، او د الله خبره وته ذکر کې، نو د په خود په دغه الله باندې ایمان دی، الله سره مینه دی، نصیحت قبول کی. او چې کوم انسان منافقی په خلی ایمان کوي، او زړه کې ایمان نه، زړه کې د دین دشمنی، زړه کې د پیغمبر دشمن دی، لکه عبد الله ابن ابی. دا منافقو یوازې دینو ډېر ډله وسره وا، ګڼ شمېر مرګري وسره، منځونه به هم کول د حضور پاک سره یو ځای، کلمه به هم وي، جهادونو لم تللی دی، باقاعده جهاد کې شرکت کړی دی. یو آیت د په حق صورت منافقین کې نازل دی چې جهاد کې د یو انصاری او د یو مهاجر جګړه راغلی وه، نو دته موقع میلاو شوه. اغا انصار لک خپشو دتا مقام لو شوا، لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الازل. نو گورا جہاد کم شرکت کرے، او پا حضور پاک دون اعتمادو چه کلا ملکے دا وسیعت کوئی جنازہ با ما نبی علیہ السلام کئی، او زوی تیوی بچے دا حضور پاک کمیس روڑو ماتے واچاوا، او قبر کے دم ماکوس کے دون دا پا پیغمبر اعتمادو، او پا زڑکے پیغمبر نو مانے لے، دړنه د پیغمبر مشری نو مانلې، دړنه د پیغمبر لته خدای کم شان ورکړي حضور پاک مبارک لا هغه نو مانلې. او یو موقع باندې بد تاسو پوي کم، یو موقع باندې حضور پاک مبارک د حضرت سعد ابن عباده رضی الله عنه تپوس دته، نو دا عبد الله ابن ابی لار کې نو پیغمبر علیہ السلام سره اړو پیسو شو. نو چې حضور پاک سعد ابن عباده لال نو هغه ته ګیلا وکړه، وی ګورا عبد الله ابن ابی هما سره پلار ډیر اړو پیسو کړل، دغه وخت لا د ایمان هم نو ښکارا کړي، او تسوي وی دا الله رسول خیر دی، رو گردانی وکا مخ واپس موړه خیر دی. وی استاد راتلو نو مخ کې د مدینه خلق فیصله کړي و چې د خپل بادشاہ کوي، او د بادشاہ پټکی ور پسرای، خو چې تر آلی نو دغه بادشاہی لاړه په خاورو کې وغورځېده، او بادشاہی یې په اوبو کې لو شوه. په دې وجه دې تا سره بغض او حسد لري. ګوره پته ولګېده چې پیغمبر پسې منظم کوي، بیا وروسته منافق په خولې کلمه مه وایي، جهاد منځونه ارسه کوي، خو دړنه پیغمبر نه دی منلی. ولې نه دی منلی چې دا دونه عزت دله خدای ولې ورکړ؟ ولې نه منلې چې د مدینه خلق ټول د ولې تابع شو؟ ولې نه منلې کده نه وراله غلی خو بادشاہي زما وا، ما نه بادشاہي لاړه، د دې وجه نه پړه کې پیغمبر نو خوا. نو الله په قرآن شریف کې رد د ذلت خبرې کړې دي، او منافق مرد مردار دی. نو باز انسان په زړه کې دین سره بغض لري، په زړه کې مسلمانې سره بغض لري، منځ بم کوي، روزي بم نسی، او غم خاده لبم رازی، او جنازی لبم رازی، خو گن بے دلن روزی کلا کلا دا خلین بے گن روزی، چی دا خبر راشی کلا موقع و تمیلوشی نو دین پسی بشغولی.
چې موقع ملو شي نو پیغمبر پسې به یو شغولي چې موقع ملو شي نو اسلام کې به نقطې راوباسي چې موقع ملو شي نو دین کې به نقصانات راوباسي چې موقع ملو شي د دین د احکام او د شریعت خلاف به د خلې نه ګن روزي پوه شه چې دا منافق دی پوه شه چې دا په خلی ویلی نشي چې د مسلمان نیما اخو د خلکو نه یریږي پوه شه چې دا منافق دی منافق نو رسول الله مو قرآن شریف کې الله رسول الله مبارک دسه فرمایي چې فإن الذکر تنفع المؤمنین ستا نصیحت به فایده رسی وګوري مسلمان ته مسلمان به فائدہ اخلي الحمدلله اوس مونږ ډیرو خلکو ته بیان کو تقریر وتو کو او د علم فضیلت کو د خدای فضل ډیرو خلکو بچي علم ته وستل دا نصیحت شو کر دې فائدہ واغښتا ډیرو خلکو مونږ وایو په بچو حفظو کې ډیر مسلمانان دي چې بچي حافظان جوړ کړل دا نصیحت شو کړ ډیر خلک دی بیان ووري مون نه کوي ډیرو خلکو منځونه شروع کړل الحمدلله دا نصیحت شو کنه ډیر خدي چې هغه پرده نه کوي بیان ووري د علما یا زما یاد بلچا نو پرده شروع کی دا نصیحت شو کنه ډیر خلک ګیره نه وي بیان ووري ګیره پرې دی روجی ونیسی نفلی روجی ونیسی د شوال شپږ روجی ونیسی دا شوري روجی ونیسی دا علما بیان ووري د عرفه روجی ونیسی او دا سر خلق مسلمانانی چې جماعتونو له پیسې ورکی مدرسو له پیسې ورکی یتیمانانو له پیسې ورکی کندو له ورکی مسکینانو له ورکی گاونډي له ورکی میراث نه ورکی د مولا تقریر وره وردا مولا میراث به ورکم زکات نه ورکی چې بیان ووري ورګه دا زکات به ورکم دا علماء بیان ووري او علماء سره مینا کوي مدرسو سره یره واقعي وس پورې خو نه کولا اوس بکم دې ته نصيحت قبول وي دا مسلمان دی چې د مولا صاحب خبره پیو لګي کسل فیصد پیو نه لګي کنه او 15% هم قبول کی 10% هم قبول کی 1% هم قبول کی نو فإن الذکر تنفع المؤمنین دې دې پړه کې خوشاله شي چې الحمدلله ز مسلمان دا مسلمانی دا 100% کو نه لګي پکار دي چې 100% او لګي مونږ دا نه وایو خو که 100% او نه لګي او 1% او لګي 2% او لګي پړه کې د خدای یره پیدا شي پړه کې د جنت مینا پیدا شي او پړه کې د دوزخ یره پیدا شي او د قبر یره پیدا شي دا شکر دې پدې خوشاله شي چې بیا تاسو مؤمنان الله وی فإن الذکر تنفع المؤمنین او که اس نصیحت اثر درتاو نکو جمعه تقریر دی اورید پدې وګو پدې بلا وته اس پیدا درتاو نه رسیدا جنازه کې د مولا تقریر اورید د ویره دا کله او جنازه تیار ده کنه چې بس کا کنه تنگ او د علماء په بیان اوریدو د پړه تیاری او پړه تنګي او عالم بیان کوي نو بل مرګ سره غب شپ لګي مل دا سوې پوي شچستا پړه کې ایمان نشتا دا ستا پزړه کې د دین مینا نشتا د کم سیز مینا چې د سړی پړه کې نو هغه ته توجه ساتي ګوره د فصل مینه دی او سړی پړه کې نو سار وخت چې زول راشي نو د فصل لدی کې نه دی وګورم چې فصل مینه خراب شوی دی د شپې او بخور لدی کې نه دی د غرمې ګوډ لدی کې نه دی د صوبیدار کړلی دی او زول لاغي د پښمنی دی چې ګوره باسه نه ما صوبیداری نه اړولې ولې غي سره مینا دا غي سره محبت دی اغه سره د زړه شوق او د زړه مینا ده او کشار پټي دی او زوزان پکې ولاړ دي او غله او اپتو شنو سوک نه دي چې زوزان اړولې دي او خراب کړي دي او کینه دي خراب کړي اغه سره مینا نشته خرج د زوزان را مات کړي نو خبي کړي وي نو چې کم سي سره د چا مینای نو اغه سره شوق اغه ته توجه وي نو چې الله سره او د الله رسول سره د مینا ده نو دین سره به توجه وي جنت ته به توجه وي چې خدای جنت وکړه راځي او د الله ملاقات ته بر توجه وي چې خدای زب تاسو سره کله ملاقات کوم او دې ته بر توجه وي چې خدای تاسو سره دنیا کې ملاقات نشم کوله نو دا مونږ خو تاسو سره ملاقات ته کنه دا خو معراج د مسلمان د پاره دا خو رازداری د مسلمان د پاره خدای د مسبخین وخت بکله را دي چې بیا الله ته درېګم یو ملاقات وسره وکم الله دا مازیګر بکله را دي چې بیا خپل رب ته درېګم یو ملاقات وسره وکم دا ما خام بکله را دي چې خپل رب ته درېګم یو ملاقات وسره وکم او دا شپه بکله تیریږي چې سار وخت پاسه مو خپل رب ته درېګم یو ملاقات وسره وکم دې ته ایمان وای د دین د مسلونه چې چا فایده واغشته دا مؤمن دی
او چې د دین د مسلو نه چا فایده وانه غشتا پوه شه چې د سوچه مسلمان نه یم زه جوټه یم زه سوچه مسلمان نه یم زمارونو دنیا روانه ده ګورې قسم په خدای نن خلق په بل طرف روان دی د سوشل میډیا دور دی د موبایل او د نت دور دی خلق په بل طرف باندې روان دی او داسې خلق راوتی دي د انجیوز په شکل کې داسې دفترې جوړې کړې دي او داسې خلق راوته دي چې هغوی غټ غټ خلق خلاور خلق جباور خلق لیډران خلق په پیسو علي په بیان خو پیسہ والا ورکي گاڑی مو ورکي بنگلا مو ورکي دولت مو ورکي فیسیلیټیز مو ورکي او څه خپل زهر وته په ذهن کې ورواچي چې دی خدا قوم مشر د کدا یو می واغ ټول قوم زما دی بیا دی خدا دی پاټه مشر د کدا یو می په بیا واغشت ټول پارټي زما ده دی خلق خلاور د جبه شتا کدا خلاور می په جبه واغ په بیا واغشت نو دی بلګي یو دا بیانونه بځه په دې کوي دا ټول بزماشي دی خو په دې میډیا لګیا دی او تیز دی فالوورز ډیر دي او په میډیا مرګري ډیر دي نو کدا یو می په قبضه کې واغشت دی بزما د بی دیني خورای نو یو خو پیسې واغشت نو کم بختو مونږ ته پکې زمیلو شو او بیا د الله په مقابله کې به موټر خوخوم د الله په مقابله کې به پیسې خوخوم او د الله په مقابله کې به بنگله خوخوم قسم په خدای چې دا د ټول دنیا دولت یو طرف تکا او د رسول الله مبارک یو اختبل طرف تکا دا ټول ارسه یو خواکا او د حضور پاک ناموس او عزت بل طرف تکا دا ټول ارسه یو طرف تکا او د الله ذات سره خپل مين او تعلق بل طرف تکا خلق په کم طرف روان دي کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره الله ګیله کوي کلا خبردار بل تحبون العاجله د دنیا دا لکشه چې دا په منډه د لمخه لار روان دي دا مخواخ دي قزا خوخه ده بچی خوخ دي دولت خوخ دي بنگله خوخه ده موټر خوخ دي نو خوخ دي ګناه پکې نشتا خو تذرون الاخره اخرتم پرې غو اخرتم په دوړه او که دنیا مو وی د خدای بغیر خو جنت دیریږي د مونږ ټولو شتا بچی خو مونږ د خدای نه غواړو مالم غواړو دولتم غواړو بنگلا او موټر ارسړې غواړي ورجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذکر الله چې خدای د نه ير نه کی هغه د دنیا خزه او بچی او دولت او بنگلا او کارخانه او موټر چې خدای د نه ير نه کی د خدای لوی نعمت ته او کدا سيزونه د نه خدای ير کی نو کلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره بیا د قارون دولت ته قارون د موسی علیہ السلام قریبی رشتہ دار بلکې او روایت کې د ترزوی راځي د ترزوی د قارون او دا مال وسره خډیر دی دولت وسره دومره دی چې قرآن شریف کې الله فرمایي چې د دولت چې سونه خزانه وي او د خزانو سونه جرندې وي نو د جرندو کنجانې به یو ډلې ګرځولې تخپل سوچ کا چې یو خزانه کې سونه مالی او خزانه ته یو جرنده لګېدل نو چې کنجانې دومره دي چې ډلې وړي ډله قرآن وایي نو جرندې بسونه او چې جرندې دون ډېری وي نو خزانه بسونه او خزانه کې بمال سونه هر قسم مال الله ورکړي نو ظالمان چې خدای مالدار کو موسی علیہ السلام درته و چې زکات ورکا داغه چې کم زکات نو ورکا او موسی علیہ السلام درته و چې صدقه ورکا نو ورکا د خدای په مال کې صدقه کړ او کنه ورکه او شومتوب کې نو الله به دنه تپوس کوي نو پیغمبر پورې ملنډه ولې کې پیغمبر پر ټوکې ولې کې او خنداګانې ولې کې ولی خنداګانې بیا کې جمعات کې طالب له وظیفه ده نو مور کا وځ چې وسته نه کیږي خو چې دی وظیفه ورکړه نو خندا پورې بیا ولې کې دا مولیان طالبان وظیفه غواړي هاي 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 خدای مولیان طالبان وظیفه غواړي مولیان طالبان نه غواړي دا وظیفه کې غواړي په جمعات کې درې استارور دي دا ستاره ترز وې دي دا ستاره ماما زوی دی دا ستاره ترور زوی دی دا ستاره کاکا زوی دی علم حاصلی نو چې ته په خپل بچی باندې په پرایویټ سکول کې د میاشتې 10,000 لګیا نو 1,000 په دو لګاوه چې وظیفه نه غواړي کړي ته شرمېږي نه ته شرمېږي نه دا خو زما شرم نه دی د دې مولا دا خو ستا شرم دی
چې درې زامن دي او یو زوی ډاکټر جوړه پاغه لکونه لګي او د بل زوی انجینیر جوړه پاغه لکونه لګي او بل د جمعات کې دې رکړې دې په خوري دا د مولا شرم نه دی، د چا شرم دی؟ دا دغه مالدار تربور شرم دی، دا دغه مالدار پلار شرم دی چې په زوی دا دنیا تعلیم کې نو خې پیسې په لګي او چې کم دي دین ته وقف کړی دی نو دې په دار په خرا دی لګلې دی. نو بعض خلک به پیغور ورکي دا مولیانو دي مولاو دي په نه غواړي، شکر الحمدلله مولیانو دي په نه غواړي، دا له مولیانو خپل کورونه دي، ها پیدانو دي په نه غواړي، شکر دا خپل کورونه دي. ابي ارس چې دی خدای پاکه خصاتی او دې پیسو غواړي د دین طالب نو ظالمه مو ورکو چې بیا پر ټوکې کوي او دا خو سوال نه کوي، دا خو خلق غواړي. قسم دی په جمعاتونو کې داسې خلق دي چې موږ پسې په خپل سوال جواب کوي، موږ طالبان نه ولېږي. دا نیکان خلق دي، دا صالحان خلق دي، هغه موږ له ولېږي طالبان چې دا موږ ډوډۍ کې طالبي سو شي، زمون په غنمو کې طالب سو شي، زمون په جمعات جوارو کې طالب سو شي، زمون په پيو کې طالب سو شي. ما نه خپل بچي عالم نه جوړيږي، پرې د چې په طالب ولګوم، پرې د چې دین سبق کو یو دا قران د کوي چې په دو لګوم، پرې چې مدرسه کې ولا ورکم او چندا ولا ورکم. دا نیکان خلک دي چې څوک ورکې نو هغه پیغورونه نه کوي، بیا چې څوک ورکې هغه پیغورونه نه کوي او د دین دشمن به پیغور شروع کوي. مولیان طالبانو دي پیغواړي او دي په نه غواړي ها او کته به دونه خپکیږي نو ستا تربورم دا علم کوي، ستا ماما زه رشتہ دارانم کوي ورکول پیسې چې به ودی په نه غواړي، ورکول پیسې چې نه غواړي کنه. میڈیکل کالج تلےگی خرچے پہ کے، انجینئرنگ کالج تلےگی خرچے پہ کے، دوبے تلےگی پس پینزش پک دا لکولا ویزا لے ولی دنیا دا لگیٹی او چی دین دا لگیٹی نو آگئی 15 روپے پہ نوار کے. دا زمان افسوس دا دے کہ زمان پزر کے دا دین قدر نشتر انو خپکے گئے. ما چی بدل تا وڑا دورا کولا وڑا دورا نو شپگیش سوا او شپگیش نیم سوا طالبان با منصر پا دورا کے شریک او قسم په خدای جمعات کې ناشته ما د بیٹکونو والا به مونږ پسې سوال جواب کو خپکی دل با وی مونږ له طالبان ولې نه راځي. یقین په خدای او خلق په خپکی دل وی طالبان ولې نه راځي. خپکی دل با مونږ به ویرو بیٹ ما ته والد سے مې خدای پاکو بخیغوي جمعات تلېګا او بیٹک تملېګا ځکه بیٹک کې د خلکو ملمانه راځي نو دی ببندی او سره دا غي ما به بیٹک تنه لګل او یقین په خدای او خلکو برتا دا نورانی دلته کې خدای پاک دې بخیر زمون دا د بدبر خیر او د کندي دا چې وفات شوی دی یقین په خدای او کرانه ګیلا وکړه او خفغان او کوی مال ول طالبان نه راځي د ډوړې راځي باور کو. یقین په خدای او کدا سے خلکو چې غیب وي چې مونږه غنم په تخمبه کې واچو او طالبانو لا ډوړې ورکو نو زمون غنم نه خلاصيږي او چې طالبان ني نو غنم د منظر خلاصيږي. الله پکې برکت اچي. خلکو په خپل غواړي مسلمانان او په خپل سوال جوابونه کوي. الا موږ له 2 طالبان، الا موږ له 3، الا موږ له 4 طالبان راولېږي. دا خلک ځان له د خیرات موقع ګوري چې دا څه خود ډوډۍ چاله نشم ورکولې، نیمه ډوډۍ باندې خلک شرمېږي او دا چې طالب او غواړي نو نیمه مولا ورکما. زما په دې ډوډۍ کې د طالب سشوا بدی روڑا طالب زمان سبق و علم تے جوڑ شو او دا دین حافظ جوڑ شو مالا با پی خود اجر راکی. لیکن بعض گند خلقی دا دین دشمنان بھئی پزڑکی بے گن پروتی او پزڑکی بے دا علماء سرا او دا مدرسو سرا او دا دین سرا او دا پٹکی سرا او دا شریعت سرا بغض پروتی نو کلے دخلین بیا گن رو بس دخلین گن بیا رو بسی نو قارون سو مال سو نڑیر دے دولت سو نڑیر دے لیکن موسیٰ علیہ السلام سره بغض دے. پس بغض دے اوہو مال ما سره دیر دی عزت داغه دے وینو علاقہ عزت خدا خدای پلاس گئے دے. مال ما سره دیر دے دولت ما سره دیر دے او خلق داغه تابع دی رورا غلا خدای پیغمبری ور کړی دا داغه په ذریعہ خدای فرعون هلاک کړ. د فرعون لخر خدای هلاک کړ. اخو خدای ته نږدې دی خدای نبوت ورکړی دی نو د مقصد سو چې راسه دا مولا او شرماوه دا موسی علیہ السلام او شرماوه نو یو ښځې له پیسې ورکړي. و چې کله موسی علیہ السلام تقریر کوي کنه او بنی اسرائیل و ترجمه نو تبه پاسه نو تبه په موسی علیہ السلام د بدعملۍ الزام ولګي بچ دې بدنام شو یو ځل
یو ځل دې بدنام شو بیا به د څوک خبره نه مني د ده نه به د خلکو له تور شي نو تقریر یې کوو نو په تقریر کې موسی علیه السلام لګیا دی د دین او د نصیحت شریعت خبرې کوي نو ښځه پاڅېده او خو به ښځې هم شاته ناستې وې خبرې به یې اورېدې نو چې پاڅېده نو موسی علیه السلام ته یې ګوته اوچته کړه زه یو خبره کوم وایه څه وې وی خلکو ته نصیحت کې او ما سره د بدکاری کړې ده الله اکبر په پیغمبر چې د الزام ولګي خو غرق شو پیغمبر دا خو د جامه بدنامه کړه دا خو یو پیغمبر نه ټول پیغمبرانو جامه دې ګنده کړه د خدای ظالما دا دې څوک اوس هم ګورې دا سلسله شته دی بعضې خلک اوس هم په مولیانو باندې د الزامونه جوړوي الزام پې ولګېدي دپاره چې دا مولیان مونږ بدنام هلکه پښتانه وی ځنګل کې ګیدړان هم شته داسې ده که نه ده او دا پښتانه وی د لاس ګوتې م یو شان نه نو غلطی خو به د مونږ نه کېږي بلکل به کېږي مانه به هم کېږي تانه به هم کېږي دا خو معاشره ده کېږي به نو که بالفرض یو ملا نه یو غلطي وشوه د یو قاري نه غلطي وشوه نو خاورې پې د پاسه واړوه تا نه لګي کېږي څه ته یو کم سل غلطي کې یو کم سل روزانه په اخباراتو کې راځي ماشومان وړو وړو جنکو سره خلک زناکاري کوي ریپونه اسم نشته ګناه ده الکان خلق تختی زناکاری و سرو کی او بیا علال کی وی غرزی خود تختی و زناکاری و کی او علال کی وی غرزی پا یونستو کی کیگی پا کالجونو کی کیگی پا اسٹلو کی کیگی پا اوٹلو کی کیگی پا لاغور کی کیگی پا کراچے کی ټول دنیا کئی گناہ کئی خبر نده چیو کی نو که یو مولا غلطی وکلا ظلم وکلا زیادی وکلا دل زیادت سزا پکار دې ولې داسې کوي یو قاری وکړه دله زیاته سزا پکار ده چې ته ولې داسې کوي زه د هغې حمایت نه کوم خو لیکن مونږ له نه دي پکار چې مونږ هغه داسې استعمال کړو چې ټول مونیان پې بدنام مونږ له نه دي پکار چې هغه داسې خوره کړو چې زمونږ مقصد دی چې به دې ټول مولیان بدنام کړو کالج کې څوک غلطي وکړي ټول کالج پې بدنامي څه یونیورسټۍ کې څوک وکړي ټول یونیورسټۍ پې بدنامي څه یو زمیندار رواني وکړي ټول زمیندار پې بدنامي څه یو شیخ یو رواني وکړي ټول شیخان پې بدنامي نو یو مولا غلطي وکړي زه یم چې سړی کم مولا ده وکړي چې سنګسار یې کم قاري ده وکړي چې زه یم چې مضبوطه سزا والا ورکړه ولې دې داسې کار کوي جرم دونه خطرناک دی ولې کوي لیکن مسلمان له نه دي پکار چې هغه د نورو مولیانو د بدنامۍ ذریعه وګرځوي ټول خو یو شان نه دي او د ټولو قاریانو د بدنامۍ ذریعه او د ټولو مدرسو د بدنامۍ ذریعه وګرځوي دا څوک دی دا هغه منافق دی چې دا لوبې کوي دته موقع میلاو شوه دې منافق ته موقع میلاو شو خوار شي دغه خو ټیک ده چې غلطي وکړه مخ وروه کاڼې پې د پاسه کې په غلو خورې ورواڼه کاڼې پې د پاسه کېده مه بدنامه وه دغه یو غلطي وکړه ورشه که نرې نو سزا ونه ورکړه چې نشي ورکولی حکومت دې ورکي نشي ورکولی بس غم خادي ورسره پرېږده تعلق ورسره پرېږده لیکن د نورو مولیانو د بدنامو ذریعه ولې ګرځي دقه چل دا د قارون صفت دی قارون ته موسی علیه السلام سره ورانه ده نو جنې دې ورته ولمسوله نو چې هغه پاسېدو په موسی علیه السلام داغ ولګاو نو موسی علیه السلام خو جلالي مزاج در او په پیغمبر چې داغ ولګېد خو برباد شو په مولا چې دې داغ ولګاو خو برباد شو لیکن زمرونو یاد وساته ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین تب سکیم جوړه سازش به جوړه خدا دې په مقابله کې چې الله د بیا کم خفیه سزا درکې قسم په خدای کاږي دې ټینګ شي بس موسی علیہ السلام هغه جنې ته وی ودرېګا ما بد عملی کړی دا په هغه ذات دستا قسمی چې کم ذات پیدا کړی او کم ذات د اسمانونو زړه کې پیدا کړی دي رښتیا لوایا وی رښتیا ویم جنې پر پیدا شو پر راغی وی وای رښتیا وی قارون پیسې راکړي چې دا کارو قارون په مجلس کې ناستو هغه ما خو ګټلا بس وی علیک یا الله دیونی ساس و چې ونی سا نو زما کوښلې دا قارون پکې وردان نشو او رو خکته کیږي نو کندو پوره نو نامه پوره خکته کا نو مره پوره وی خکته کا نو نورې مرغیب کو نو خزانه لاړې پاتې شو کنه شي او چیغې لګیا دې موسی رحمک اے موسی رحمک اے موسی رحمک نکوم رحم
د یو پیغمبر جامه چې بدنام کړه خو د ټولو بدنام شوه یو مولا چې د بدنام کو خلک بیا ټولو پسې خبرې کوي یو تبلیغ والا چې د بدنام کو خلک بیا ټول تبلیغیان یادوي یو شیخ چې د بدنام کو خلک ټول شیخان بیا یادوي خلکو کې خو سوچ نشته بیا جرا کاغذان تا راخ کزم کے راخ کا ایر اللہ ساجی وذات تے موسیٰ رحم دے پیو نکو اللہ رحم زو خود بدنام کلما کدا خدای پاک اللہ تا زمان مدد نوے کڑے تا زمان مدد نوے کڑے خود بدنام کڑے ہو تو خود بدنام کم رب العالمین بیا زمان خبری چا کم دے ہو رہے دے خواہ خلقو تے یو سوے کیبل سا د ټولو پیغمبرانو جامه برباد وی تا ته چې چغه والے توبه 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 اے موسی دا ډېر ظالمو کداغه وخت کې ما ته چغه والے او ما به معاف کړو ما ته چغه والے او ما به معاف کړو اوس پیر ما ته چغه ونه والے او تا ته چغه والے رسول الله مبارک فرمای اوسم پزمکه کې په یو پتاوی ګولاندې رو روان دي خزانه پاتې شي مال پاتے دولت پاتے بل پہ مزے گئی دیتا سوکنا کری کلا بل تحبون العاجلہ دا دنیا دے خواہ دا دا دنیا لیڈری دے خواہ دا دا دنیا بادشاہی دے خواہ دا دا دنیا وزارت دے خواہ دے او اخیرت یہ اوگا دا دنیا وزارت پس منڈی ہوا بادشاہ پس منڈی ہوا اخیرت میرا ہوا اخیرت یاد ہو ساتا وکم طرف روانے تب ٹول مر جم دے واہ واہ ټولو بربت جم دے دا مال بتا سر ټولو مری دا مال بتا سر قبر تمزی پا دے سرو درو پا بالق پسم لے نا دا خور بالا دا مال بتا سر سی قسم پا خدای چی اگر تولیم دا نپاتے قسم پا خدای چی دا فومو اگر کم کٹ کے پروتے فوم دا تپراتری دام دا سر نشید دے قسم پا خدای ایسی خلوی خبر چی پکیم در سر نشید دے پکی خلوی خبر چی ببوزم دا سر نشید دے قسم پا خدای انگیٹے خودی رلوی خبر دا چرا کوٹ لاٹے نم دا سر نشید دے تا سر دا مال بزی دا سر دا خو بینکی پاتی شی دا خو برستو پاتی شی دا سر دا روز پینزر دا خو با زرگر لذی او بل چالا با تکالی جوڑی او اغا نپس ببل لذی او بل چالا با کالی جوڑی دا خشتا وجود بخور للال شی او دا با ٹکڑی ٹکڑی شی او زری زری بشی او دا خیٹا چی دا گندونا پکے چی چنجی با پکی کیگی چنجی او دا جبا چی دا تپ دین پسی و مولیانو پسی خبر ہے کہ قسم پا خدای چنجی بے خوری او دا سترگی چی تپی گناہ تا گورے رنبے بدا پٹی شی ختم خیرت زانتا یاد کے زمانو دا نجے خیرت نشتا مال تبا گورے و تبا تیروانے کلا اذا بلغت التراقی وائی 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 چکلا سادی مرے ترو رسی دے مرے تسارو رسی رسی کے بندر رسی وائی جواب رہا کہ رسی نامو خدا مرگ مرے روڑی مرگ منشتا زخو لگیا ما او حراما گٹا موزان لبنگلے جوڑوں زخو لگیا ما او جبا میں تیرہ دا او دین پسی خبری کو پردے پسیم خبری کم دا پردہ پا کچارا استے دا مولا پا گلا ستا ہوئی دا شریعت پا گلا ستا ہوئی دا مولا پا سپوئی گی دا گلا پا کچارا استے دا پٹکی خو ملا دا زڑو خلق قانونو دا پا کچارا استے دا کمیس پر تو پا کچارا استے نن خود پتلون دا مانا دا واہ 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 کلا اذا بلغت التراقیہ چھ مرے تدی دا سارو کے وقیل مرہ چگے بجوڑی شی دا غلطا زیبم چگے کی خضبم چگے کی لوربم چگے کی وے سوک دم والا راولے بابا لار اگا زمانہ کے خود دم والا دی اس سوئی اے خدای مبخا ورشا ڈاکٹر للال شے پلرانا لار بے بے میں لار آلے شا بے ڈاکٹر للال شے او چیز ویوی نو پلار اموری سوئی یہ دا خدای خاطر ہو کے ایمبولنس سٹی لپنو کے یہ دا خدای خاطر ہو کے جتا موٹر نیسے چراولے اللہ زویرہ نزی اللہ زوی میں پریوتا اللہ شابستر کی پٹشوے اللہ دم والا راولا اللہ دا جبی گولے نیسے چوتا کی دو یو تک لاس پی بیا کار نکی ٹیلیفون مانا خلاص کار نکی اللہ شابے سے چلو کے اللہ موٹر راولا کی دے ڈاکٹر لوز للو وقیل مرہ وظن انہو الفراق دا دا یقین راشی کے دا لالا
هغه بنگلې ته ګوري او سونه پړه بارمان وړي لاړه او بنگلې ته نه ګوري دا خو ما ځان له پرون جوړ کړل دا یې سیم پاتې شو او دا نرمه بسترم پاتې شو او دا بچي او نوسیم پاتې شو او دا خدم پاتې شو او کارخانه هم پاتې شو او جیداد او زمکا هم پاتې شو او دولت هم پاتې شو واه واه اته چې لیډر ما او خلک برات را غونډېدل او زنده‌باد او مرده‌باد او ټول پاتې او هغه د لیډر هغه غلام بم وای یاروس خو د ما لیډر نه پکاريږي کنه وظن انه الفراق لاړم بیا سوي بیا پلار وای اخذه بیا خاون خده تسوي اخذه ما بخو ما بخله او خدا خاون تسوي اسړیا د دې بچو خیال ساته غوري ښا ما بخله او ما بخا او پلار بچو تسوي اے بچي نن لاړم د دې مور خیالم ساته ښا آها څو عجیب وخت دی او پلار بچو تسوي اے بچو نن لاړم غوري مور خیالم ساته او مور سوي اے بچو نن لاړم غوري او د پلار نه کا خدي د پلار خیال مو ساته ښا ګوره چې زما د سلوخته او بوچی چې پلار لمبل خزاو کې او بچي سوي بابا لاړه مدنه اے بابا لاړه او خدای خاون ته وی سړی دنه لاړم او سړی خدای ته سوي درنه لاړم ما بخاو ما بخله چې دغه وخت په سړی څه تیری ثابت څنګه وځي والتفت الساق بالساق پنده پنده سره یو ځای شي پس پینه چڼه والا ګوتې وتړي او بیا چې سخت باندې سعودي دا پنده یو بل پوری مګي یا خدای دا صاحب څنګه وځي پروردگار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بدعمل سړی دی اوس پد ته پتاو لګي بدعمل څوک دی بدعمل دا چې مونږ نه وکړي بدعمل څوک دی زکات نه دی ورکړي بدعمل څوک دی حج فرض او پیسې را سره نه دی کړي بدعمل څوک دی لور خور حق دیواله دی دا گاونډي حق دیواله دی حرام دی ټول عمر خړلې دی 2 نمبر مال دی په 1 نمبر خرڅ کړي دی پایو کې دی خو باچولې دی او د په بو دی په بده په پایو خرڅ کړي دی او ښاشه دی په خباندې خرڅ کړي دی دا بدعمل دی دا لوپر دی او ټول مرد جواری کړي دا او ټول مرد مولیانو پسې کنزل کړي او مدرسو پسې کنزل کړي او ټول مرد پردي غیبتونه کړي او ټول مرد په موبایل غندونه کتلې دي او په غوګونو سندره ورېدلې دي دا بدعمل دي دا بدعمل رسول الله مبارک فرمایي زنوي وې دا ثابت نه روزي سا نو فرشتي په دې سا کې ول سیخونه ورواچي او په زور به راکاږي او دا ثابت په دې رګونو کې تختی او په دې سپېمو کې په دې سا کې به زنجیرونه واچي کونډې په زور براکاږي او په داسې تکلیف پته دا سار او باسي دا سا وجود لري خو مونږ ته نخ کاری چې د دې سا سره به د رګونو نه د غوخي ټوکړې برابرې او داسې مثال ورکړي زموږ علما لکه وی دا یو اون چې د انسان په وجود کې ګیره کې او دا غونه د غنو ډکې او دا سانګې په دې ټولو رګونو کې خوري وي او دا اون ته راکاږي او بل مثال ورکړي ولکه سسپار چې په اور کې سور کې سور او په لمدو مالوچو کې راکاږي نو لمبه خو ځکه نه کې لامده دي کلو خړې به وباسي داسې دا رګونه لو خړې کوي تو زب چې سده خوخی کاوه اوسه دنیا خدا ازمایش دے تعالی خو خدای جبه در کړی دا لګیا اوسه تعالی خو خدای لاس در کړی دی په موبایل لګیا اوسه خوراوه د مولیانو خلاف مولا باندې چې د خلق به اعتماد کو نو تبعی دی وکړه تبعی دی مولا اتکاله ولس کاله دین د کړی دی لپاره چې خلکو ته ورسو نو چې تا بدنام کړه غا تو لسو کالو خواري دی وو ته ورزو بیا سو خبره نه مانی کړه نو خو تا ته دا نه چې لوګان په خوا خو تا ته د خدای او رسول خبره کوي واسو نه مانی او چې مدرسې پسې د خبره وکړه نو مدرسه بدنام شوه نو بیا د مدرسې خبره څوک نه مانی نو تاوان دي چاته ورسو دین ته مولا ته نشي رسول بدل چولې خرڅ
مولا ته نشي رسولې ابدان له دکانو کې تجارت بشورو کې دا ډوډۍ ته نشي بندولې خو تاوان د چاته ورساو دین ته دی ورساو قرآن ته دی ورساو بیا خلک وي دا مولیان داسې او حافظان داسې بیا خبره څوک نه مني نو هغې خو د دین او د اسلام خبرې کوي د حیران په دې مچ په دې خلکو څه چالو شو د پیسو دپاره څوک تبلیغ پسې لګیا تبلیغ انداز او تبلیغ انداز څوک په تصوف پسې لګیا دي تسبیح پسې تسبیح داسې او تسبیح داسې وای دا وای سپیا کې پتار کې چولی دی اړای یعنی ته تسبیح دانو ته سپیا کوي د تسبیح دانو ته سپیا کې وای او که څوک ته ذکر کوي غریبانان دا غاټي راوالي غاټي دا غاټي او دا ذکر په کې لا اله الا الله په وای او الا الله په وای څوک د جمعې پښپا غریبانان او څوک د زیارت پښپا او درود شریف وای په جمعات کې میرګاټي کوي مولیان وای بل مولا بدی شي وای میرګاټي کوي څوک وای په جمعات کې شینولی کوي یہ دا خدای ظالما په کومو دانو چې د الله نو مخلی میرګاټي وته په کومو دانو چې د الله نو مخلی شنولی وته وي په کومو تسبیح دانو چې د الله ذکر کیږي سپیا کا وته وي دومره تو چت شوي دومره تا کې نخري پیدا شوي دومره ته کبر جن شوي ته دومره د خدای نه یریږي او ګیره ته جارو وي دا غټه جارو یې نیولې ده ته د پیغمبر سنت پورې دونه استهزاء کې ظالما او پټکی ته وسوي وی غټ سپینه ښکارې په سر کړی دا د پیغمبر پټکی ته دومره بس پټ نظر ګوري د خدای ظالما یعنی زه حیران په دې زمارونو دا ما په دې خبره خو پويږي کنه د خلکو کې مستی راغله کنه راغله دا پیسو د لاس او بیا باندې وای دا مولیان پسې پیږي ها مخکې کبه دی وي اوسه ما وایا مخکې کبه دی وي چې اوسه ونوي اوس مولیانو پس پیږي اوسه 250 کافرانو لپس پیمو کې زنجیر واچو او داسې وشلل چې وېز غلول اوس هغه کافر راځي او مولا تخکو کې ناست او ما سره مذاکرات مولا پس پیږي پته ده تا خو مولا د 314 د بدر د صحابه یاد لرته ده د خدای طاقت چې چا سره به هغه کې خبره مکاو 52 ملکونه کافران په سکندونو کې تختیدل د خپل وخت نه مخ کې تختیدل او تختیدل ټول او هغه مولا تنن پخپو کې پراته دي ما سره مذاکرات هغه مولا تنن پخپو کې پراته دي راشه ما سره دوه درې خبرې وکړه مولا څه پس پیږي نن ستا ټول دنیا تاریخ کو کې پراته دا مو آیا په دین څوک پويږي مولا پويږي او په دنیا هم شکر حضرت ابوبکر صدیق مولا نو څه څنګه حکومت یې چلاو حضرت عمر مولا نو څه دا د پولیس نظام هغه جوړ کړی دا د فوج نظام او د ډاک نظام هغه جوړ کړی دا علماء حضرت عثمان نو حضرت علی نو رضی الله عنه هارون الرشید مولا نو ځان به خلق لګي بس مولا د بدیشي دیني بدیشي ګیره بدیشي پټکه بدیشي مدرسه بدیشي قران بدیشي د پیغمبر سنت بدیشي حدیث بدیشي زمدا مسلمان بلاسته جو پکې لا وی دا مدرسو خو انجینیر پیدا نه مدرسو خو ډاکټر پیدا نه مدرسو خو اوسه پورې ساينسدان پیدا نه کو ودا خدای نیک بختا دسکه مدرسه خو موږ ساينس نه جوړ کړی چې ساينسدانان جوړو مدرسه خو موږ میډیکل کالج نه چې ډاکټران جوړو مدرسه خو انجینیرینګ کالج نه چې انجینران جوړو مدرسه څه دی لکه حافظانو جوړو او د الحمدلله دومره حافظان مدرسو پیدا کړل قسم په خدای چې نه کور په کور نشي شمیرل مدرسه خو دې د جوړه عالمان پیدا کی په خوا بدل تعلیمان د سواتو د باجوړ بو د دیر بو شکر دی خلکو کې مخ کې نه دینو هغه خلکو کې مخ کې نه دینو د افغانستان بو مخ کې نه پکې دینو او زمونږ د خلکو کې د علم شوق نو اوس را شوق ور په هر کور کې خدای یو عالم پیدا کړي الحمدلله ټول وای مدرسه خدای کار کوي ته دا چاوي چې مدرسه میډیکل الکه مونږ چې مدرسې له چندې غواړو سره غواړو ډاکټران جوړو انجینران جوړو ساينسدانان جوړو
نه موږ وایي مولیان جوړول مدرسې نن د ښځو نه حافظانې جوړې کړې مدرسو نن ښځو ته برقې په سر کړه او حیا ور په سر کړه مدرسو خدای کار انجینیر یې جوړ نه کړ هسې که ته میډیکل کالج ته لاړ شې هغه ته وایي چې ډاکټر صاحب تا خو انجینیر جوړ نه کړ अब वरोड जमा कार इंजीनियर ने जमा कार डॉक्टर जोड़ोल दी इंजीनियर द इंजीनियरिंग कॉलेज कार यूनिवर्सिटी का इंजीनियर यूनिवर्सिटी दलाले और तवे ता खुर साइंसदान जोड़ने का अब इस साइंसदान जमा कार ने जब इंजीनियर जोड़ो साइंसदान बल कॉलेज की जोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह द खुदा पाक फजल दे द मदरसो बरकत ते कि नन ढेर डॉक्टरान हाफिजान दे अल्हम्दुलिल्लाह د مدرسو برکت ته ډېر انجینران نن حافظان دي الحمدلله او د مدرسو برکت ته ډېر نیکان او صالحان ډاکټران دي چې بچي حافظان شو د حفظ مدرسو کې داخل کړي د مدرسو برکت ته چې ډېر انجینران او خپل بچي حافظان کړل او په کور کې ډېر انجینران او ډاکټرانو د جنکو مدرسې کولې او نن د مدرسو برکت چې استاد فوج غټ غټ جرنیلان الحمدلله حافظان دي د پولیس غټ غټ افسران حافظان دي او نن استاد فوج او د پولیس او د سکول دا غټ غټ افسرانو بچي د خدای په فضل په مدرسو کې داخل دي دین یوازې دا نه دی چې په موږ کې په افسرانو کې شکر دشتا ته تفریق نه پیدا کوا تاسو ډاکټران دي قسم په خدای چې نن هغه دور لاړه په خواني نن چې نیکان ډاکټران دي طالبانو نه فیس هم نه عالمانو له خیراتي دارو ورکړي نن داسې وکیلان هم شکر دی الحمدلله په دې ملک کې شته چې هغې د مولا او طالب نه پیسې هم نه نن داسې خلک هم شته افسران چې وله ورشې تا ته چیم درکوي ولی مولا صاحب دی او طالب دی هغه شی ختم شو شکر دی که سرکاري افسران دي که فوج دی او که پولیس دی نن د هغې په زړونو کې د مدرسې او د حافظ او د طالب قدر او عزت پروت دی د تفریق ولې پیدا کړې ظالمه زمونږ وروڼه دي زمونږ بچي دي مونږ وته قرآن خایو مونږ وته سنت خایو حدیث وته خایو نو نن د فوج د افسرانو نن د سرکاري افسرانو بچي نن د پولیس بچي دا الحمدلله ټول جمعې منځونه لدي عالمانو بیانونه اوري او په خپل هم دي او ټول دي الحمدلله ډېرو په کورونو کې د جنکو مدرسې جوړې کړې دي او جنکې حافظان شوې او بچي حافظان شو مدرسو کې داخل کړي هغه پوی دی هغه خیاران دا د مدرسو برکت دی خو ډاکټر جوړ نه کړ یو سړی دی هغه دکان کوي ها پلار پنیکه داغه دکان دی او تیل مالګه خرڅي او ته ولور یې ته خوم د تیل مالګي دکان کې او پلار دې کو نکم تا خو ډاکټر اوسه پورې جوړ نه کړ وای دې خواشه چې پدا پدا دړې د سروم خارشه ز دې ته ناستم ډاکټران به جوړوم کمال غدي پکاري کې د باندې خرڅه کړ د مخبل کار کرو جدي پکاري در باندې خرڅه کله شپې 12 بجې د ضرورت راغې سپیر کوتا نو دروازه وډه بوج دل درک زمیدار دا ورشه هغه غریب پس پس کوي زمیدار کاکا تم زمیدار وي پلار او پنیکو نو تا خو یو انجینیر هم جوړ نه کوي فارشه د ما د انجینیر اډوګان چپړې دا پلار پیدا کړی دي دا خو ما کړی دي دا چې مرچکی خوره او بنگله خوره نو دا خدای ما برکت نه کنه ته دا عمر خوره چې ته ډاکټر ته نه جوړ شي ته ډاکټر ته نه استعمال کړه به لوګان او غنم او جوار کړ او کنه لا وراله هغه نه کې لګیا دی خلکو لا جامتونه کوي او یخته ولا سمج نه کاکا ستاپلار هم نه یو په دې دکان کې بناستو خلکو لا جامتونه کول او نکدم نه یو تا خو ډاکټر جوړ نه کړ خبره ته وي دې ګوټ تشا او چې سنت ته کم کې نه ډاکټر جوړ کړ دې خوښ ورچې دې ته لازم ډاکټران به جوړ استاد پلار نه ما پلار ډاکټر جوړ کړو کوئی شي په سنت کړو استاد نیکه زمان نیکه سنت کړو او مضبوط انجینیر ته جوړ کړو او کا خو دې خو تا کې څه کمی وي وخت دې نیمګړې پاتې را دې خواشه چې خپ دناو باسم چې سم ډاکټر دنا جوړ کړو پارچې دې ته ناستم چې ډاکټران جوړو نو ما خدا کا کار چې دې ډولې کوم خشته دې کوم مزیدار دې کوم او برې تل برابر کوم ما خدا کار او لور تکې ناست چې تا پلار هم لورو نکدیم لورو تا خو ډاکټر جوړ نه کو او خارشه چې در لور تیر نه کوم ستا پلار دې پیګایو چې در رمبه تیر نه کما ته ګوډو کدا چې در سسکوره برابر نه کما چې چاړه تیر نه کم ته قرباني وکړه چې چاړو چاکو چاړه تیر نه کما تعالی لاو واشه خو دنیا نظام دې څوک به یو کار کوي څوک بل سپک باندې ګوره
کسپک دیو قتل نیتنوم ظالم شدام د آدم علیہ السلام اولاد دی کسپک دیو قتل لوار تا ترکان تا دیالی مار تا او گلکار تا او زمیدار تا او تاجر تا او ملا تا تباو برباد شوی سوک دنیا دا پارا لگیا دی کار کی سوک دا آخرت دا پارا لگیا دی منگوایو پزوی ڈاکٹریو کا بالکل یو ڈاکٹر کا کہ ڈاکٹر جوڑنے شی دما علاج ہونے کی نظر سکو ضرورت تے دا ڈاکٹر وہ کا جوڑ کا بالکل انجینئر ہم جوڑ کچھ انجینئر جوڑنے شی او مالا سڑک جوڑنے کی او مالا پل جوڑنے کی دو پکا مدام سینسدالم جوڑ کا چھ مالا میزائل جوڑنے کی او مالا ایٹم بم جوڑنے کی انڈیا میں نن خوری او فوجی افسرم تے جوڑ کا او پولیس افسرم جوڑ کا دا پولیس والا چھ زمان دل تبدی کسو کے حفاظت ہونے کی زبا سب فوج والا چھ زمان دا سرحدوں نے حفاظت ہر چاہتا پل ضرورت تے دا ملک پارا او دین تام ضرورت تے قرآن تا دا پیغمبر سنت تام ضرورت تے نو تفریق میں پیدا کھا دا مدرسی دی او دا دی بازا مدرسو دشمنان دی بازا خلق انخطی دی پام کوئے دا کارو نکے نو کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل ابویل شمن را وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق پندے با پندے سر ملوش الى ربک یوم اذن المساق دبنگ پا داو خان چی خلق ساتی کنا یو تے مخ کے روانی غط قائد ہوئی یو تے رست روانی غط سائق ہوئی مساق لفظ راگے چوکب وسرائی او دا ساب ڈبائی شبوزا پزور بیدن او باسی پزور بس او باسی رونو گوارے خیرت را روان پام کوئے گوارے پام کوئے گوارے شیخانو پسی خبری مت کوئے پام کوئے کہ سوک دا دین یو گوتا خدمت کے سوک دا دین کئی کنا او پا جماعت کے ستا بچو تعلیم زبر او با زبر با خی دا دم لاس کل کوئے شکر زما بچو تا سبق خی دا خو انسان دے کل بازو جنازے للان نشم نو تو مانا باقی خپکے گی بلا باو کم کن خیر کنی دعا برتاو کم کم کل بستا وادی او زبا وادل در نشم مجبوری بمی درس بمی کنا نو تو مانا باقی خپکے گی نا زما رو رے زما بچے دعا برتاو کم اخو انسان دے ستا دا غسی او مرگری ببل جنازی للان نشی مخپکے گا خیر دے قبر لبلان نشی مخپکے گا خیر دے مجبوری بھی کن نو منگ ذری پدی او بل سر امال تا پوستا نہیں راگلے نو دے سا پوستا سلا دو نا خدای دا پارا کھا دا در اور خمال جنازی لنور آگلے زوالے زم اللہ دا پارا کھاو دی خود ما مڑی لندر آگلے زوالے زم نا اللہ دا پارا کھاو ارکار دا خدای دا پارا کھاو چے رب العالمین دا لپی اجر و برکت دا لدر دو دا مارونو دا قبر را روان دے او دا آخرت را روان دے او غیتا بزان تیار ہے او بیا دا قبر عذاب خدای دے مساجد وی اخیرت پسی بیا ساو تو پسی بیا دا قبر عذاب ایرونو چھ نیک انسانی ثابت سنگے ہوزی یا ایتها المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیتا مرضیہ دا فرشتے بوتا لرکین محاما دستور پا شکل بھائی ضربہ نرازی تی دیونے یری دی بوئی دا خستوری دی رو برانی زیکی گی رانی زیکی گی چرانی زیکی گی دیتا بشکلو نخکاری وی دا خصو خشتا خلق دے نو رابش نو چراشی نو دے روح تبخپا خوشالے ہوئی اے نفس مطمئنہ ارجعی خبل رب تا واپس شا راد بیا تبم خوشالے اللہ بمنا خوشالے نو ایتا سے تیدا سارو باسی لکا دا مشتا چی او ساس کی عبودی یا پخپک دے غن تلی وقا غن دا نسوک رو باسی پوٹی تکلیف ہم نہیں او نور فرشتی وی اگوی تی دا ساوالی یو رب دسترگی وسرن پریدی نو دا جنت نے والا خوشبو یا کفن روڑی نو پاقی کے بند نو بر علیین توڑی اندراج دا پارا نو پدے لارو کسو کی چکم پدے اسمانونو کی فرشتی دی دعاگانی کئی اوی دا سوک دے دا فلان کی سادا دا فلان کی زوی دے پخنو میں یادائی او دا فرشتی وی اللہ پدی دا سارا ولی دیر خوشبویاں دا او دعاگانی وطا کئی تا دے خدای خوشحال کی چھ تا نیکی اکرنن پا ما ستا بستاسو دا لاسرن پا ما خوشبویوں لگی دعاگانی کئی او چھ بد عملوی وی اے حضور پاک فرمائی کنا ابراہیم علیہ السلام یوزر ملک الموت تو امات زانو خایا چھ تا بد عمل لپا کم شکل لا دے انہیں کمل لپا کم شکل لا دے
وی طاقت نشه لرلی وی نو خایا نو نیک عمل له چې په کم شکل لازم هغه شکل موتاو خو او چې بد عمل له راضی په کم شکل چې هغه او خو نو ابراهیم علیه السلام غوندې پیغمبر به هوش پرې و نو چې په هوش کې راغی نو چا دې تاسو کوسوي وی چې نیک عمل انسان لدا د مرګ فرشته په کم شکل راضی خپل شکل خشتا وی کدل خدای جنت ورنکې نو دغه خوشحالي هم لري او بدعمل انسان لچ راضی ویشنه سترګې او تور شکل او د پوز او د خلینه د اور غرغرندې خطه دي وی بدعمل سړیلا چې خدای دوزخ ورنکي او د مرګ د فرشته په خطرناک شکل او ویني دا صدا ملړي او چې ساتیو باسي کنه خطرناک طریقې سره نو نور فرشتي وغوي ته والی نو صحاب بدبویا ټوکړه وروړي پاګه کې باندې نو سجین ته بره وړي برا نو پلاره چې څومره فرشتي دي نو پاغي بدبوئی لګي نو هغه وته خیره کې خدای دې تبا ک ظالما چې ګناه دې نه وکړي نن ستاره الله سبد بدبوئی په مونږ هم لګي نه لګي نو چې اسمان ته خېجي نو قران ویلا تفتح لهم ابواب السماء حتى يلج الجمل في سم الخياط د اسمان دروازې وته نه کولای اوخ کا دستنه په سوري کې نه ناوت نو الا به وته کولای اوخ دستنه په سوري کې نشي ناوت تو سجین تلاش سختر ودی کنه ورو سپته لګي کلم روې سپته لګي چې سارا نه کله خېږي سپته لګي چې په کوم وخت کې به مونږ مرو ایرونو مستی پرې ده خدای ته وګوره ایرونو قبر پرې ده لا تمشي في الارض مرحا ځان بځخ په منا کاږي انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا نظمک شلول شي اسمان تر سر رسول شي نمنګ بازار قبر شروع گاونډي غریب باندې به قبر کو پام سایه به قبر کو په زمیدار به قبر کو په مزدور به قبر کو ځان تبل وی وای هي تسلوي مړه خېټه تا وګوره سپکی پراته لري سار 14 ماته تناسوي لک سوچو کسه نه لاړ انسان ته ګورو قبر ته ګورو څه خبره پکې نورې پاتې دي ان شاء الله کوم قوا وایند جمعه بدلته وي خو صرف دومره تاسو ته وایم زمارونه مقتدیان دوستان سمره چې دما خبره اورې دما بیانونه نو دما ټولو ته دا وصیت او نصیحت ته چې دین پسې سنت پسې الله پسې رسول پسې دا الله او د رسول دین پسې پام کوي د خلینا سونه بس خلی بم ګونګې شي ګور خلی بم چاړې شي ګور الله بمرونی سی په قبر کې او په دنیا کې قسم په خدای کبیات اخلاص شي خدای گواه دې کې لیډر دې پکار خدای گواه دې کړه کلی مشر دې پکار کو خدای گواه دې کپلار دې پکار کو کوزوی دې پکار کو یو رب العالمین به پکاري فذکر حضور پاک سا ته پیغمبر الله وی نصیحتو کا خو نصیحت جاله فائدہ ور کوي فان الذکر تنفع المؤمنین مسلمان ته فائدہ رسي منافق ته نه رسي دا زمون په دې کلی کې یو خدای سبزلی کور والا وفات شوی و زمون د ګجرانو زه خدای نوم خبر شوی دا فائد احمد هم سکار کې مصروف نو جنازې لنه مرغلي خدا سبزلی ډیر خسړې دی خدای پاک دی ولا خیر ورکه کور والے دا سه ناګهانی غریب وفات شوی دا الله دې مغفرت نصیب کی او الله دې وارثان له صبر ورکی او د سلور خیل ورکندي فضل الرحمن بابو سے وفات شوی دی او د بره خټ د کوثر او رحمت الله مور وفات شوی دا او د قاسم خیل ورکندي د مرجان او د گوهر پلار وفات شوی دی دعا دې ټولو توکې د اخلاص دعا وتوکې الله ټولو بخي الله د اخرت خوشاله نصیب کی او الله وارثان له صبر ورکی او الله د نور غمونو نه پام نو امان کې وساتي د بلوچستان یو کس دوه د ټلیفون کو دعا غواړي چې پزله کې څه دعاګانې دي الله دې ول ټولې دعاګانې قبول کړي الله دې ټولې ول قبول کړي په قسطونو پلاټ بالکل غشته شي په نقدو مغشته په قسطونو مغشته شي صفابندي پکې نشتا نمازګر د مانځنه مخکې څلور رکعاته سنت زوائد بالکل چې وخوي نو سنت زوائد د مازګر د مانځنه مخکې دوم کول شي او څلورم کول شي نفل چې وته ویل کېږي ډېر لوی ثواب دی او ډېر فائدہ ده پکې او دعاګانې غوښتنې مشکلات دي مشکلات الله په خیر بدل کړي دعاګانې دې الله قبول کړي دی وی زما بچی نشتا الله تعالی بچی درکړي الله یې درته نارینه اولاد درکړي د چام چې بچی ني نو خدای پاک دې ول نارینه اولاد ورکړي او درشه کې شیرالی جی سے پلار بیمار دی د توبګار جی سے برور او شیرالی جی سے زموږ ډیر خاص دوست دی توبګار جی سے الله دې غیله روح صحت ورکړي او الله دې ول شفا ورکړي
دا بل یو مرګره سیب خان موري بیمار ده الله تعالی دې مور له روغ صحت ورکي او زموږ یو دوست ته په دې کارخانو مارکیټ په دې صدر مارکیټ کې دکان هم دی نن خور مړه د ماته وختي ټلیفون کړو یو 10 بجې غالبا 10 بجې جنازه ده او هغه خور وفات شوی و هغه ته دعا وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او الله پاک صبر نصیب کړي دا ټول رشتہ داران او الله دې زمونږ د ټولو خیر نصیب کړي زمونږ د جمعات ته چې لری لری ځای نه میلمان راځي په خبر نه یو ځای بل ځای نه الله ټولو له یو قدم اجرونه ورکړي خدایا که څوک چاته مشکلات دي پریشانی دي هغه په خوشاله باندې بدل کړي د چا کورونو کې بیماران دي روغ صحتونه ورکړي د مجلس کې کم بیماران دي الله ټول له روغ صحتونه ورکړي او یا الله چې چاته څه پریشانی دي خدایا پریشانی راولیم ته لړکیم ته تیرا پریشانی په خوشاله باندې لری کې د چا چې اولاد ني دعا وکړي چې الله نارینه اولاد ورکړي کله چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي خدای زمونږه د بچو او چې د چا بچی ني خدای غېږه د نارینه اولاد نه ډکه کې او خدای ته زمونږ ناراضي شي خدای زمونږ دین سره مینه پیدا کړي الله تعالی استاد حبیب سره مبارک سره مینه پیدا کړي او خدای د فسق او فجور نه او د دین د دشمنونو نه الله په امن او امان کې وساتي خدای آخرت هم خکې ایرونو دا دعا وکړي د زړه د اخلاص نه مرګ پاسه را روان د اخلاصي ګنا او خدایا چې کم وخت د موږ نه سو باسي نو خدایا هغه وخت مو باسي چې ته موږ نه خپه چې ته موږ نه خوشاله نو الله موږ نه سو باسه او الله خاتمه بل ایمان وګرځو پروردگار د زوال د خاتمه نه مو سات